السلام علیکم. ډیرہ چې دی نو ټولو سنګارانو ته یو پیغام کړی دی. دې پیغام نه مخکې ته زه دا یادونه کوم تاسو کو چې زمونږ په دې چینل کې نوي وئ حتما د زمونږ دا چینل ته سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې خلک یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي. ډیرہ په دې یو لوی ویډیو کې ویلي دي چې وګوره نازیہ اقبال بیبي په دغه بیمارۍ باندې اخته شوې. ما ټولو سنګارانو ته دا یو خواست دی چې تاسو په خپل کورونو کې کښېنئ او چاته کې ودونو او پروګرامونو ته مه ځئ چې نن سبا دا وبا ګډه شوې ده. ولې چې دا یو کس ته ولګي نو دا جراثیم چې دی شپږو کسانو ته نور خپله ځان رسوي. ټولو سنګارانو ته وایي چې زما دا یو خواست دی چې په خپلو کورونو کې کښېنئ او بهر ته مه راوځئ. بس ټول عمر مو ګټله میاشت نیمه کښېنئ دا تکلیف برداشت کړئ. کوم څوک پکې بیماران شول نو بیا به زما دې خبرې پسې ډېره افسوس کوئ چې کاش چې موږ د ډیرہ بیبي خبره منلې وې. ځکه زه خپل هم ډېر ځای ته ویلېدلم چې نازیہ اقبال بیبي ته دا بیماري ولګېدله. هغه نازیہ اقبال بیبي اوس د خلکو نه د دوا اپیل کوي. عزتمنو موږ او تاسو له پکار دی چې دې ته د دوا وکړو. الله تعالی دې دې نازیہ اقبال بیبي لا صحت ورکړي ښه روغه جوړه دې کړي. امین ثم امین. الله تعالی دې دې بیمارۍ نه موږ او تاسو ټول وساتي. ولې چې دا داسې بیماري ده د دې علاج تر اوسه پورې نه دی راوتی او نه شته دی. زه خپله په افغانستان کې ما یو واده نه دی پرېښی. هم په دې وبا په ټیم کې ما تقریبا 10-15 ودونو ته زه تللی یم. ما ته چا وینا کړې ده او که نه ده کړې خو زه به ورتلم او ګانې به مې پکې ویلې. هغه خلکو به ما د خوشحالۍ نه ډېر شي روپۍ راکولې. خو اوس زه ویلېدم اوس زه نشم د کور نه خپل د کور نه بهر هم نشم وتی. بیا زما ټولو سنګارانو ته دا خواست دی چې دا غلط کارونه پرېږدئ. الله تعالی طرف ته متوجه شئ. زونه او بکونه ووایئ او ټوله ورځ ذکر او اذکار کوئ. ولې چې په ذکر اذکار باندې الله جل جلاله خو د ټول عمر ګناهونه معاف کوي. عزتمنو دا موږ سره نننی د ډیرہ د خپل بیانو موږ تاسو سره شیر کړو. الله تعالی دې موږ او تاسو د دې بیمارۍ نه وساتلي. تعالی دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. آمین ثم آمین. زموږ نننی معلومات د دې پوهه دی خو چې زموږ د معلومات تاسو خوښي دا ویډیو د ساتمنه کوم دا چینل د سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ خا یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.